دغه حدیث په تفصیل سره نقل کوي ان الله حرم علی الارض ان تاكل اجساد الانبیاء فنبی الله حی يرزق. الله پیغمبر په خپل قبر کې ژوندۍ هغه ته رزق ملاويږي. تا چې د ابن ماجه دا روایت پیش کو ګوره، ابن ماجه دا روایت دی پیش کو سنه دا مقام ابي حنیفه استاد مشر کتاب دی پدی کې لیکي جنابانو و इसको भी जाने दीजिए जनाबानो पदी के आखिर लिखी वह सुनन इब्न माजा मुहद्दिसीन इज़ाम के खास जमात की नज़दीक सिहाय सित्ता में शामिल है, मगर इमाम इब्न जौज़ी के ख्याल में उसकी तकरीबन 34 आदद रिवायतें खास जाली और मौज़ू है। ब्याली की जो हदीस इमाम इब्न माजा ने बाकी 5 इमामों से मुनफरिद होकर रिवायत की है वो ज़ईफ है। दाबो करे जमा खबर नहीं इस्ताद मशर खबर है वही تکشی جی بل په دغه روایت کې زه خو دا خبره کوم چې احترام د جسم د نبی صلی الله علیه وسلم مقصود دی، بیا ور باندې موږ هیڅ قسم کلام کولو نه زړه نه غواړي. که چېرته جنابانو ته په دې کې د روح د جسم د دخول خبره وبه خیره ته په خپل ټرن کې په دې کې د روح د جسم د دخول خبره نشته او ستا مشر روح په جسم د نبی صلی الله علیه وسلم کې داخل مني دار له نشو ثابتول ان شاء الله. اول دا ستا مشر د اخبار او ذکر په دې روایت کې یو راوی دی جنابانو دا غینوم د سعید بن ابي هلال دے بخبل باغ باندې رد کی ہوئی جس کو ابن حزم نے ضعیف اور امام احمد نے مختلط کہا ہے. دے راوی باندې په دې روایت کې دا راوی د ستا مشر ور باندې جرح کړی د زبان میری ہے بات ان کی. وای ابن ماجه پاره کې وای دغلی کلی د شیخ سرور خان صاحب په دې کې تمره روایت جعلی دی او دادی نو لکه دې روایت مبارک ویل دي جعلی دی دا د څه کې او بیا اقی ابن ماجه او چتک لاغینه روایت پیش کو او بیا وای سعید ابن هلال پکې نو لکه ته دا روایت وګورې پسند کې سعید ابن هلال په کوم ذکر ته اولنۍ خبره دا ده چې دوی د ابن ماجه په دې روایت باندې دا خبره پر غوړ تکیده تاوی چې بدی کې سعید ابن ابي هلال نشته در توصیف ابن ماجه در کوم د الله بنی ادمانو په خپل په دغه باندې د اعتماد نشته. په ابن ماجه کې صراحتا دا دی دا ګوره در تخیم عن عمرو بن الحارث عن سعید ابن ابي هلال دقه حدیث دی او دا راوی به کې موجود دی تا ته پته نشته واجوری دې کې جنابان څو ګوره ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء دقه سند دی دغه متن دی او په دې کې دا راوی شته او ستا مشر ور باندې جرح کړی ده خو پته درته نه مولانا صاحب کم از کم دومره معلومات خو کوه چې مشر دی یو شي ته ضعیف وي هغه خو مه پیش کوه که نه. دویمه خبره دا د بزرګانو دویم په نبی الله حی یرزق تفسیر د پاره ما راوړو تا په غیبه باندې جره وکړه او ما په لاول کې ویلو چې حیات النبی احادیث حد تواتر تر مشر د اخبار او ذکر په دې روایت کې یو راوی دی جنابانو دا غینوم د سعید بن ابي هلال دے بخبل باغ باندې رد کی ہوئی جس کو ابن حزم نے ضعیف اور امام احمد نے مختلط کہا ہے. دے راوی باندې په دې روایت کې دا راوی د ستا مشر ور باندې جرح کړی د زبان میری ہے بات ان کی.